الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم درود شريف شوق ومحبة سروان اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه زما د دین اسلام معزز مسلمانان ورونو الله جل جلاله انسانان په دنیا کې پیدا کړی دی او دولارې ورخودلې یو لار د نیکۍ دا او دویم لار د بدۍ ده بعضی انسانان دسی دي چې هغه په دې نیک لار باندې سر شي خپل مقام ته ځان رسي او بعضی انسانان دسی دي چې په بدو سر شي او چې دا هغه کوم منزل مقصود دی هغه ته ځان رسي بیا الله جل جلاله د دغه نیک لارې د پاره او د دې بد لارې د پاره جزا مقرر کړل دا او سزا مقرر کړل چې څوک پنی غلار باندې ورسم شي نو الله جل جلاله اغل نیک بدله ورکړي هغه ته نعمت ورکړي او چې څوک په بد لار ورسم شي نو الله جل جلاله داغه په بدله کې عادت داغه سزا ورکړي داغه عذاب ورکړي بیا الله جل جلاله نظام دا جوړ کړی دی چې کله نا کله عذاب په دنیا کې ورکړي او کله نا کله عذاب په آخرت کې ورکړي ولعذاب الآخرة اکبر او بیا الله جل جلاله دغه عذاب تذکرہ په قران کې ارشاد فرمایي چې په دنیا کې خو کوم عذاب ورکړی شي نو هغه معمولی غونته کې عذاب ولعذاب الآخرة اکبر او په آیت کې راځي ولعذاب الآخرة اخزى چې په دنیا کې کم عذاب راوسته شوی دی د مسلمانانو ته یا د انسانانو ته ورکړی شوی دی نو ګوریات ساتي دا عذاب دومره عذاب نه دی تاسو د آخرت عذاب نه دی لیدلی د آخرت هغه سزا نه دی لیدلی هغه سزا د دینه ګوره په درجه ها زیاته ده او تیزه ده او ډیره رسوا کوونکی موږ د دنیا په تاریخ باندې فکر او سوچ کوو ګوره په دنیا کې چې څومره خلک راغلي دي نو که هغه مټور خلک دي که هغه باوقار او سنجیده خلک دي که هغه د ځان ډیر حفاظت کوونکي خلک دي خو چې کله په دې بد لار باندې ورسم شوي دي نو الله جل جلاله هغه ته خپل عذاب ښودلی او بیا بعضې وخت کې الله جل جلاله دا عذاب چې ښیي نو د دې کس د درستګۍ دپاره یې ښیي په یو قوم باندې یا په یو کس باندې عذاب راولي د دې دپاره یې راولي چې دا سړی ځان برابر کړي د دې خپل کم کار نه دی چې په کومه ګناه کې اخته دی یا مجموعي طور باندې څوک په یو ګناه کې اخته دی چې د دې نه ځان بچ کړي
او بعض وخت کې الله جل جلاله عذاب د دې وجې نه راولي چې دا سړی خو په خپل اخته دی په دې ګناه کې د ګناه نه راوځي، خو زه دا د دې نورو خلکو دپاره عبرت وګرځوم چې دا نور خلک د ده نه سبق واخلي او دوی د ګناهونو نه چې کوم دی نو شاته شي. د دنیا په تاریخ باندې ګوره نظر واچوئ. حضرت نوح علیه السلام د هغه قومو 900 کاله چې کوم دی نو هغه خوب محنت وکړ، خوب خلک راوبلل، د دین د دعوت کار یې وکړ، خو لیکن چې کله خلکو خبره ونه منودله نو د شمیر یو څو کسان چې الله جل جلاله د هغه د کورنۍ یعنی کوم چې مسلمانانو هغه سیټ تکړه او په نورو باندې الله جل جلاله عذاب راوست. بیا د الله جل جلاله عذاب څنګه چې ما وی کله په دنیا کې نو په دنیا کې به داسې عذاب راوست د نوح علیه السلام په دې قوم باندې د چا به دا خیالم نه و چې په اوبو باندې ولا څوک غرق کیږي. په هغه زمانه کې به د چا خیال نه و چې په اوبو باندې به هم څومره څوک غرق کیږي، او دا خیال بنو چې موسی علیه السلام دومره ډېرې اوبه به راځي چې نوح علیه السلام هغه بله کشتۍ جوړه او خلک به ورته ورسوری او ځناور به ورته ورسوری جوړه. دا د چا فکر او سوچ ته نه راتلله دا خبره، خو چې کله الله جل جلاله اسمان ته حکم وکړو چې ګوره اوبه چې کوم دی نو دا را ووروه، ځمکې ته حکم وکړو اوبه را وخوټ کوه، نو ځمکې خپلې اوبه دا را وخوټ کولې، بار ته را وشیندلې، اسمان خپلې اوبه دا را وورولې، چینې را زنده شوې، کویان ډک شو، د هر طرف نه ماحول اوبه شو. او الله جل جلاله اوبه سیوا کړه په هغه قوم باندې الله جل جلاله د سیلاب په شکل کې عذاب راوست چې نوح علیه السلام هغه ته بچ او چې د چا متعلق فیصله شوې وه د نوح علیه السلام زوی دی، د زړه ټوکړی ده، د جګر ګوشی ده، خو د هغې باوجود د کور فرد دی، پالنه یې وله کړې ده. د نوح علیه السلام کور والا ورله پی ورکړي دي، نوح علیه السلام په غیږه کې ګرځولی دی، خپل کړی دی، خو د هغې باوجود چې د الله جل جلاله عذاب کله راغی نو د عذاب مخې ته بیا د نوح علیه السلام د زوی هیڅ نسبت نه و، بیا د نوح علیه السلام د قربتدارۍ او د هغه د رشتهدارۍ هیڅ نسبت نه و، د الله جل جلاله مخې ته خپل دینو دغه خلک دا ټول لاهو کړه او ټولې چې کوم دی نو غرق او تباه کړه. نوح علیه السلام د خپل زوی دپاره د دغې اوبو نه د بچ کېدو سوال کوي چې الله جل جلاله ان وعدک الحق، ستا وعده حق ده، تا ویلي دي چې ستا کور والا ستا اهل و عیال به زه بچ کومه، الله دا خو زما خپل زوی دی، زما ښځې زېږولی دی، الله دې له بچاو ورکړي، دې له پناه ورکړي. خو لیکن الله جل جلاله ورته ارشاد فرمایي په غضب کې راځي، په جلال کې راځي، انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم اني اعذك ان تكون من الجاهلين. چې نوح یاد ساته ګوره زمانه به د هغې خبرې تپوس نه کوي چې ستا ته چې کوم دی نو د هغې علم نه، چې تا ته د څه پته نه د هغې متعلق زمانه تپوس مه کوه، ستا دا زوی چې کوم دی دا ستا د اهل نه دی، د په تا ایمان نه دی راوړی، انه عمل غیر صالح، د اعمال درست نه دي، د چې په کومه لاره باندې روان دی نو یاد ساته هغه د بدۍ لاره ده، او د بدۍ دپاره فیصله زما دا ده چې څوک په دنیا کې ورانۍ کوي، څوک په دنیا کې انتشار پیدا کوي، د الله د حکمونو نافرمانی کوي، د پیغمبر د طریقو خلاف ورزي کوي، د دې سړي متعلق زما فیصله دا ده چې دا سړی به زه غرق کړم. نوح علیه السلام په خبره باندې پوه شو، د خپل زوی متعلق چې کوم دی نو سوال بند. اوس ګوره دا یو تاریخ دی چې الله جل جلاله زمونږ دپاره ګورې ګرځولی دی چې کله به ګورې عذاب راولمه، دا عذاب به د اوبو په شکل کې څومره اوبه دی او په لږ وخت کې اوبه دی. ګورې څوک دې دا نه وایي چې چېرته کې دا غټې کنډې وي او دا غټې ډنډې وي او دا غټ تالابونه او دا پرېښودلی شو، نه، یو ورځ دوه ورځې اوبه دی او ټول ملک اوبه شو. اوس څوک شته د دنیا کم قوت راوله د دې اوبو د وچولو څوک شته؟ هر څه کېده
مشینان سٹارټ کا اے د دنیا اعلی مشینری راولا د دنیا اعلی قوتونه راولا هغه سوپر پاور راولا اے هغه ټول ممالک ته یو ځای کا خو د دې اوبو د وچولو څوک شته د دې اوبو د کنټرول کولو څوک شته نشته اسومره خلک چې بده کې لاړ شهیدان شو او دوی چې کم دین وفات شو څوک چې کم دینو زخمیان شو د چا کورونه وران شو ای څوک شته چې دغه دباو نه ځان بچ د الله جل جلاله د عبود د فورس او قوت نه ځان بچ څوک نشته ادا الله جل جلاله بعض وخت دنیا کې خپل زور خي خپل قوت خي چې ساته ګوره انسان زما سره ګوره د هر قسمه قوت چابي را سره ده زه تا خپل عذاب د هغه معمولی غوندګي شکل خیمه ته ځان برابر ساته ډیر قومونه په دې دنیا کې اې د اوبو عذاب سکه د الله جل جلاله معمولی عذاب ته مونږ د ټینګی نه یو معمولی غونته کې مشکل ته مونږ د ټینګی نه یو او په ډیره لوی خبره ده چې څوک د سره نه کم دینو رکاواله نشي بندولې نشي دي خلکو چې قران کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي کانهم اعجاز نخل خاويه دومره د هغه تنیوي دومره اوچتي تنیوي 60 ذراعا فی السماء چې هغه شپېته غزه چې کم دینو په وګدوالي کې لوړو دومره د هغه وجودونه او جسي خو لیکن چې کله په الله جل جلاله هوا را واستتیزه داسې هوای پر راوسته چې کله په مؤمن باندې لګیدا نو هغه به یو نوې خون اغسته او چې کله په دې کافر باندې ورغلا نو په هغه کې دومره زهريليات پرتاو دومره خراب هوا وا چې دوی به د دیوالونو نه تنبول چې واپس پر پریوت کانهم اعجاز نخل خاويه لکه چې یو غټه ونه د کجوري او هغه ډډه شي د میز نه ډډه شي او را پریوځي یو ګرا الله جل جلاله دسی برباد دسی قومونه چې په دنیا کې د خپل پیغمبر خبره ونه منودله الله جل جلاله په داسې عذاب را وستو چې د هغه په وهم او ګمان کې نو خپل د وخت پیغمبر ورته ډېر چغي والی ناری والی چې راشه زما دا خبره ومنه دې ته غاړه کېدی خو هغه غاړه کې نه خوده الله جل جلاله د هغه متعلق ارشاد فرمایي عاليها سافلها وامطرنا عليها حجاره من سجيل منضود مسومه عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد چې داسې عذاب به پیراوستو د ازمکه می ورله اوچته کړه بعضی محدثین مفسرین لیکي چې دومره می د ازمکه اوچته کړه هغه کله می ورله دومره اوچت کړه چې د سپو غپانه بره پرشتو په اسمان کې واورید او واپس می الته کې را الټه کړه عاليها سافلها مخ طرف می ولا پړ مخ کو او کته می را خلاص کړه مکمل می برباد کړه دسی د الله جل جلاله قوت دسی د الله جل جلاله زور دی دسی د الله جل جلاله د عذاب جلک دی او بیا چې کم خلق پاتې شي د هغه خلقونه بل کلی ته تلیو وګورئ ساته الله جل جلاله هغه مم پرې نه خو چې نورو کلی ته تلیو تختیدلیو د عذاب نه په سفر باندې تلیو چې کله خپل کلی تراله یا واپس باغ کلو کې نو ما د هغه د پاره نشاندار کانی تیار کړ نشاندار کانی می تیار کړ یو کانی به د مردکی په شان په هغه باندې راته په سر به لګیدو دلته کې به تلاندې چې کوم دینه د خېټه سم وته خبره ولا استاسو اندازه ولګوي چې د الله جل جلاله عذاب ته ګوره انسان د ټینګ نه دی بعضی وخت عذاب راځي او پښتانه وای پوهچو کې لامده سوځي کلون لګي او وچ پیډيري د دې څه فرق نه اور نه مړ کوي دا به سوځي بعضی وخت عذاب راشي په معاشره کې په کلی کې ډېر خلک موجودي خو هغه خلک هم دغه بدو خلکو څخه چې کوم دین غرق شتباش یو کتاب مې لیکه په هغه کې یو قصه لیکلې وه څه موده مخکې چې دا کومه زلزله راغلې وه په دې زلزله کې یو کور راغوزار شو یو کور راولوېده داسې راولوېده چې مکمل په دې ځمکه پسې پړخ شو یو ځای پکې اوچتو خلکو وی چې دا ملبه راته شو رالرې کو نو 8 ورځې بعد دغه ملبه رالرې شوه په هغې کې یو بابا چې کوم دی نو د اویاو کالو راووت
چې څنګه هغه بابا را اوت د دې ملبین نو سر ښکارا شو وجود ښکارا شو نو فورا ودرېدو د ناره تکبیر چې کوم دی نو چغې بلنده کړه الله اکبر. اته ورځې بعد راووت. خلکو دې تپوس وکړه بابا اته ورځې تا دلته کې څه چل کاوه؟ هغه ورته وي د رب کعبه مې دې قسم چې اته ورځې ما په دې ورکوټي غوندې کې ځای کې تېر کړي دي. زما سره خپله ګړۍ را سره وه او ما نه په دې اته ورځو کې د الله جل جلاله په فضل و کرم سره یو مونځ چې کوم دی نو نه دی قضا شوی. او په دې اته ورځو کې زما معمول دا شروع چې یو میاشت به ما روژه نیوله او یو میاشت به ما بوزه کوله. دا کومه زلزله چې وشوه اوس دا زما هغه میاشت وه چې ما پکې روژې شروع کړې. په دې اته ورځو کې داسې وخت نه دی تېر شوی چې ما روژه ماته یې نه دی کړی او ما چې کوم دی نو پېشمنۍ نه دی کړی. اته واړه ورځې مې روژې نیولې. نو د الله جل جلاله چې کوم خاص بندیانی الله جل جلاله چې کوم خاصو بندیانو ته فوقیت ورکړی درجه ورته اعلی ورکړي نو هغه خلک ګوري الله جل جلاله نه خرابوي. دغسې یو نوجوان پکې وی راووت څه وخت بعد هغه چې هم راووت نو ډېر خوشحاله حشاش بشاش و. تپوس چې وشو ولې داسې خوشحاله یې څه یره او هیبت مندې نه و چې کاڼی به را پرېوځي بیم به مات شي سر او ملا به مې چې کوم دی نو ماته شي او ځای به شي مړ به شم. وایي چې نه زما یقین دا و د الله جل جلاله په ذات باندې چې زما مرګ د کوم ټکي د وجې نه لیکلی شوی دی دغه مرګ به زما د دغې ځای نه ځي په دغه ځای کې به زه مړ کېږم. بیا په دې خبره باندې ولې پریشانه وم چې الله جل جلاله هسې نه ما چې دلته کې مړ بس که الله جل جلاله رضامندي وه او دلته یې وجلم زه دلته یې راته وفات راوسته دلته به مړ شوی دی چې دلته وفات نه وی زما په الله باندې یقین و بل ځای کې به مړ شم. نو بعضې خلک په داسې حالاتو کې نیکوکاره او نیک کرداره خو هغه هم لاهو شي هغه هم دا عذاب د ځان سره ویسي. دغه تاریخ د الله جل جلاله د دې امتونو دغه تاریخ دغسې را روان دی چې چا نافرماني کړې ده الله جل جلاله ته عذاب ورکړی. قردة خاسئین د حضرت داود علیه السلام قوم چې کله خبره نه منودله الله جل جلاله په عذاب راوسته او عذاب په عجیبه شکل کې دا راوسته چې هم د اقه شکلونو نه ولده بندرونو او د شادوګانو چې کوم دی نو شکلونه جوړ درې ورځې موجود بیا چې کوم دی نو هغه الله جل جلاله ختم کړه مړی. دا د الله جل جلاله تاریخ دی. قوم سمود وګوره د الله جل جلاله دومره الله جل جلاله قوت ورکړی و چې نن سبا خو موږ د ورکوټي غوندې کې کنډر دپاره شیول راولو په څو ورځې او څو ګنټې کار کوي خو د هغه دومره قوت و چې په خپلو پنجو باندې به چې کوم دی نو غرونه راتراشه د ځان دپاره به کمرې جوړولې په غرونو کې او هغه به صرف په خپلو نوکانو په خپلو پنجو باندې چې کوم دی نو تراشل او راویستل بیا خاوره وغیره. ولیکن د الله جل جلاله د پیغمبر د حضرت سمود د حضرت صالح علیه السلام خبره ونه منودله نو الله جل جلاله په عذاب راوست. دومره نعمت په الله کړی چې اوښې ورله ورکړه د دې نه پرې چې کوم دی نو تاسو شوده استعمالوئ او خوراک دې کوئ خو هغې نه موږ ته د غوښې ضرورت دی هغه اوښه یې راونیوله او هغه یې حلاله چې حلاله کړه دا اوبه ډېرې څښي الله جل جلاله په عذاب راوست چې عذاب پې راوسته اکدم ختم کړه نیست و نابود کړه او الله جل جلاله وایي داسې مې ختم کړه چې ورشئ په هغه ځای باندې اوس تېرېږئ تاسو ته به د سرې نه دا محسوسېږي نه چې په دې کلي کې څوک چېرته اوسېدلي مکمل کاته مې وله ختمه کړه. دا د الله چې په دې کې سیکنډ نه تېرېږي منټ پکې نه تېرېږي. تاسو به دا ویډیو کتلي د دې 5-4 نوجوانانو په پوسټان एकदम په ګټه باندې موجود دی خپلې خبرې کوي د راوتلو دپاره کوشش کوي एकदम چپه راله او خبره یې وله ختمه کړه مکمل سیکنډ پکې تېر نه شو. فرعون ځان ته څومره اوچت نسبت کاو انا ربکم الاعلی زه ډېر لوی سړی یم زه چې کوم دی لوی تربیت کوونکی یم رب اصل کې زه یم دومره ګوته یې ځان ته سنډوله خو لیکن الله جل جلاله په عذاب سره راوسته ښه لارې ورته جوړې کړې
لارې ورته جوړې کړې او داسې لارې جوړې کړې موسی علیه السلام ته چې 12 قبیلې وې په هر لاره کې چې کوم دی نو یو بل ته کړکۍ هم وه سفر ډېر نو په منځ کې ورته کړکۍ هم جوړې کړې یو بل ته به یې کتل هم سلام خیر خیریت روانې روانې وغیره چې فرعون راورسېده نو هغه پکې هم برسېره شو خپل قبیلې قوم ته وی راننوځئ چې کله ورننوته الله جل جلاله حکم وکوي ورځه پې اوبه پې ورلې او د اوبو د وجې نه الله جل جلاله نیسته و نابود ځان ته یې خدای وي لامبو وله نه ورته مکمل ختم ډېرې چغې ووالې آمنت برب موسی و هارون چې ایمان مې راوړی دی په رب د موسی او د هارون خو لیکن لكل شيء اجل مسمى الله جل جلاله ارشاد فرمای د هر یو څیز د پاره یو مقدار معین دی ګوره یو وخت مدید دی د هغې د پاره خاص وخت دی په هغې کې که دا کار وکړو نو ښه دا کوه دی نه که قصه دې ختمه الله جل جلاله هغه هم غرق کله ناکله الله جل جلاله ګوره عذاب 3 قسمونه کله ناکله الله جل جلاله عذاب فورا راولي ګناه دې وکړه الله جل جلاله پکړ وکړه او دا بهترین قسم دی دا عذاب چې کله په انسان باندې یو ګناه وکړي هغه او فورا په عذاب راشي فورا ورته تکلیف ورسي نو دا وایي ښه خبره ده ښه خبره تاسو به وایئ چې څنګه ده ښه خبره داسې ده چې یو کس دی هغه ګناه کوي او الله جل جلاله فورا پکړ وکړي بس خبره ختمه شوه د پکس چې کوم دی نو بند خو یو کس دی هغه ګناه نه کوي او بیا هم ارسه برسره بیکار دی لګیا دی او هغه سره دا احساس نشته دی چې زه ګناه کوم نو دی به مخکې زی د ده ګناهونه به جمع کېږي اقدم به الله جل جلاله رانیسي او بیا الله جل جلاله څه وایي ان اخذه علیم شدید یاد ساته زه اول چاته څه نه وایم خو چې راونیسم او پکړ یې وکړم نو علیم شدید زما پکړ ګوره بیا د هغې مقابله د چا دادا نشي کولی بیا د چا دادا د هغې مقابله نشي کولی ان اخذه علیم شدید زه داسې عذاب ورکوم چې زما عذاب دردناک دی او محدثین مفسرین وایي دا علیم دلته کې په مؤلم سره دی په معنا د مؤلم سره دا عذاب بیا داسې جنجول ہونے والی عذاب دی داسې سړی درځي او جړقی چې بیا چې کوم دی نو دا عذاب په خپله باندې د عذاب نه درد کوي دا عذاب په خپله په عذاب کې چې الله زه دې څومره سخت عذاب وروستی ما ته په خپله د دې عذاب نه تکلیف دا زه نه وایم دا د خدای قرآن وایي نو بعضې وخت کې الله جل جلاله انسان ته صبر کوي عذاب ورکوي خو دا عذاب لږه موده بعد یې ورکوي دا هم وایي ښه شکل دی د عذاب او اخیری چې کوم د عذاب شکل نو هغه ډېر خطرناک عذاب ته انسان ته عذاب الله جل جلاله نه ورکوي پړی او رسۍ پسې ورسستوي وایي کوم انسان چې ګناهګاري او الله جل جلاله دله فورا عذاب نه ورکوي نو دا سړی دی وایي په ځان باندې ویریږي چې الله جل جلاله زما سره ګورې د ډېر زیات سخت عذاب چرته کې اراده کړې ده سړی دی په خپل عذاب باندې ویریږي او دې ته د الله جل جلاله په دې ژبه کې څه وایي دې ته د الله جل جلاله په ژبه کې ګورې مهلت وایي چې شیطان له کوم مهلت ورکړی چې اخیره کې به رانیسي او دا ټول زور به ترې وباسي بعضې وخت کې د الله جل جلاله خفیه تدبیر مخې ته مخامخ شي خفیه تدبیر څنګه الله جل جلاله تبا په آخرت کې عذاب په خلکو له ورکوي نو دا خلک به ډېرې چغې ووایي چغې او سورې به ووایي چې زمونږ دپاره د جنت څه لاره نشته دی دیو به مسلمانانو پسې ټوکې کولې مسلمان حیثیت پرې چې کوم دی نو نه مناوده نو دیو به چغې او سورې وایي الله جل جلاله زمونږ دپاره څه لاره نشته دی چې جنت ته ور مخامخ شو الله به ورته لورې په جهنم کې د جنت 2 دروازې کولاو
دی ورمنډه کې ورمنډې به کې څنګه نږدې شي الله جل جلاله دروازې واپس را باندې دې ته وایي د الله جل جلاله خفیه تدبیر چې کله د انسان سره دا خفیه تدبیر وشي دی وخیږي او هلته رسۍ وشلي کې او درس او دی لاندې راشي او کاته یې ختمه شي دې ته وایي د الله جل جلاله خفیه تدبیر انسان په خپل فکر کې ډېر روغ روان وي که یم نو زیمه او زمانه بل څوک نشته دی اوچته او معتبر څوک نشته دی خو چې الله یې راونیسي که نه نو بیا انسان څه شی دی خپل غول ځای ته رسولی شي خپل امتیازي ځای ته رسولی شي حضرت علی رضی الله تعالی عنه څه ارشاد فرمایي انسان په کومه خبره باندې فخر کوي که په دې باندې فخر کوي چې زه د اعلی کپړې اچوم نو دې ته ګوري چې اعلی کپړه ریخم دي ریخم د څه نه پیدا کېږي د چینجي دا چې کوم دی نو ډک بول دي د چینجي ډک بول دا ریخم دي دی په دې باندې فخر کوي که دی وایي چې زه اعلی خوراک کوم نو دی به شهد خوري شهد د ټولو نه اعلی خوراک دی د په دې باندې سوچ کړی دی چې دا شهد څه شی دی دا د مچۍ چې کوم دی نو ډک بول دي که په دې باندې دی فخر کوي چې زه اعلی قیمتي عطر لګوم خوشبو لګوم دا ګوره مشک دی او مشک په دې باندې د سوچ کړی دی چې دا د هوسۍ خاوینه ده نو انسان اخر فخر په څه باندې کوي انسان اخر ځان اوچتوي په څه باندې د دې حیثیت د الله جل جلاله مخې ته څه شی قرآن کې الله جل جلاله څه فرمایي فلا تزکوا انفسکم ما ته ځان نیغ مه کوئ ستاسو ایمان او حقیقت زه پیژنم ستاسو عبادت زه پیژنم ستاسو عبادت د کومې درجې دی ستاسو رهن سهن د کومې درجې دی ستاسو د پیغمبر د طریقې اپناول د کومې درجې دي ما ته ځان نیغ مه کوئ فلا تزکوا انفسکم ځان نه ته نیغ مه کوئ دا د الله جل جلاله فرمان دی ګوره دا عذاب راغی په دې قوم او ملت باندې څومره خلک چې کوم دی نو ډوب شو هېچا چې کوم دی نو د هغې سره داسې وسیله نشته ده چې د الله جل جلاله د عذاب روکاو قرآن کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي زه مرة او مرتين ثم لا يكون امثالكم تاسو باندې زه چې کوم دی نو عذاب راولم کله یو طرف ته کله بل طرف ته کله په یو ځل باندې کله په بل ځل باندې خو بیا هم چې کوم دی نو تاسو ازاړئ نه سمېږئ برابرېږئ د دې نه مخکې به موږ باندې څه راغی عذاب راغی د کرونا په شکل کې نه لیدی کېږي چې یو شی لیدی کېږي نو سړی چېرته علاج وکړي چېرته یې ووایي مړ کړي یو شی لیدی کېږي نه د هغې سره به څه کوي داسې عذاب یې رامنځته راوست د هغې عذاب نه خلاصي راغله داسې عذاب یې راوست چې د چا په مټ کې قوت دی هغه یې مقابله نشي کولی دا د دنیا عذابونه دي اوس د دې عذاب نه د بچ کېدو دپاره قرآني نسخه څه ده قرآن کې الله جل جلاله ارشاد فرمایي رونه دا ډېر په غور سره دا خبره واورئ چې د دوو وجو نه زه په انسان باندې عذاب نه راولم اولنۍ وجه دا د پیغمبره چې کله په دې خلکو کې ته موجود نو په دې خلکو باندې به عذاب نه راځي چې کله پیغمبر په خپله موجود په یو قوم کې په هغې خلکو به عذاب نه راځي هغه صورت اوس ممکن نه دی پیغمبر د دنیا نه چې کوم دی نو پرده کړی دویم صورت الله جل جلاله ارشاد فرمایي ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما الله جل جلاله تاسو په عذاب باندې وایي څه کوي تاسو ته چې عذاب درکړي نو الله ته به څه میلاو شي هېڅ نه میلاویږي الله جل جلاله حکم کوي چې کله تاسو استغفار کاو یو دویم چې کله تاسو شکر ادا کاو د الله جل جلاله د نعمتونو نو الله جل جلاله وایي زه ستاسو په عذاب باندې هېڅ نه کوم زه تاسو له عذاب نه درکوم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون او الله جل جلاله ارشاد فرمایي چې کله تاسو استغفار کاو الله جل جلاله وایي زه تاسو ته عذاب نه درکوم تاسو به محفوظ اوسئ نو د نن نه بعد تاسو هم عزم وکړئ موږ هم عزم کوو کلکه اراده دا وکړئ چې د عذاب د بچاو دپاره زموږ سره صرف یو شکل چې کوم دی نو هغه ممکن هغه شکل دا دی چې مونږ د الله جل جلاله په در کې دار او قطار وجاړو د خپلو ګناهونو د مغفرت سوال وکړو الله جل جلاله طرف ته واپس شو توبه وباسو یو صورت دا شو دویم صورت دا چې الله جل جلاله مونږ باندې کوم نعمتونه کړي دي څومره نعمتونه مونږ باندې کړي دي په دې کلي کې وګوره اندازه ولګوه خصوصي زموږ په دې کلي باندې
هیڅ چاته الحمدلله څه نقصان به نه رسېدلی خلک غرق شو تباه شو هغه هم زموږ وروڼه دي چې موږ محفوظ یو کم از کم دومره خو کولی شو د هغوی سره ګوره هېڅ چا به امداد تر اوسه پورې نه کړی څوک به تلي نه څوک چا به مړي نه را ایستلي چا به په اوبو کې لاس نه ښکته کړی چا به چې کوم دی نو ډوډۍ تر اوسه پورې لا نه ورکړي مړي ته پیسې به یې را نه لیږلي دومره خو کولی شو که نه چې د هر مونځ نه بعد د دغې مسلمانانو وروڼو دپاره موږ دواګانې وغواړو د خپل ګناهونو د مغفرت سوال وکړو کوم خلک چې وفات شوي دي د هغوی دپاره د مغفرت سوال وکړو او که چېرته څوک راشي او زموږ نه د دغې خلکو متعلق د خدمت دا خواهش ولري چې یاره خدمت کول غواړي د هغوی دپاره امداد کول غواړي که هر څوک یې هغه او تاسو وپېژنئ چې دا سړی درست سړی دی نو د هغوی سره چې کوم دی نو ښېګړه وکړو بعضې اوقات داسې چې انسان په یو معمولي څیز باندې ګورې د هغه مکمل پایه چې کوم دی نو هغه الټه کېږي ګورې یاد سات اوس مې یو واقع کتله هغې کې عجیبه خبره لیکلې وه یو سړی او د خپلې یو باچا و هغه د خپلې زنانه سره ناست یو متاثره شخص راغی او هغه ور وټکاو زنانه ډوډۍ ته ناسته ده خاوند یې باچا ډوډۍ ته ناست دی ورته بار ته راووت زنانه یې بار ته راووتله او څه ډوډۍ هغه چې ونو هغه ورته پیش کړه چې دا واخله دې زنانه په لاره باندې وخت ډېر ولګاوه چې واپس کله راغی د خاوند خواته کېناسته نو خاوند یې ورته ډېر غوسه شو چې ګوره ته ما په ډوډۍ پسې لېږل وې ګنټېرې تېرې کړې چې آینده څوک راځي نو د سرې نه ورته ډوډۍ ورنه کړي پرېږده هېڅ قسمه څه ضرورت نشته ښځه یې په زړه کې ډېره خفه شوه خو به هر حال وخت تېرېده د دغې متکبرانه چال د وجې نه چې باچا کم لوی وکړه او کم تکبر یې وکړه الله جل جلاله د پکړ وکړ دی راونیسه او داسې راونیسه څنګه چې مخکې ما وویل چې الله جل جلاله له اول څوک رانیسي نه خو چې راونیسي نو ان اخذه علیم شدید بیا یې پکړ ډېر مضبوط چې راونیسه نو دی په غربت کې اخته تر دې حده پورې د دومره کمزوری شو چې د خپلو بچو د ډوډۍ د درک چې کوم دی نو در وس د ختم خپل کور یې خرڅ کړ خپل بچي خرڅ کړه تر دې حده پورې چې کومه خواږه بیبي وه کور والا یې وه هغې له هم طلاق ورکړه لرې کړه د کوره د وخت تېراو تر دې حده پورې چې دا زنانه بل طرف ته باچا پسې د نکاح پیغام راولېږو چې کله د باچا سره د دغې زنانه واده وشو نو دیو هم دقسې ناستي په خپل کمره کې ناستي ډوډۍ خوري چاور وټکاو دا زنانه بهر ته وروتله نو یو چغه یې وواله باچا پسې راووته او بهر یې وکته چې دا چغه د څه وه او ولې مې زنانه چغه وواله څه ګوري چې د دې زوړ خاوند چې کوم دی نو هغه په ګیټ کې ولاړ دی او د سوالي په شکل کې راغلی دی سوال غواړي خاوند چې کله راووته نو خاوند یې ځان له چغه وواله او د هغې سره سوالي هم چغه وواله سوالي نه تپوس وشو چې زنانه خو په دې چغه وواله چې ته د دې مخکې خاوند وې او الله جل جلاله د دې در ته دوباره ودرولې اوس چې کوم دی نو زنانه په دې چغه وواله سوالي تا ولې چغه وواله ما چغه ځکه وواله چې په دې کمره کې زه ناست وم ما دا خپله زنانه رالیږل وه یو سوالي راغلی و زما خیال دا پیدا شو شکل او صورت ای باچا ستا د هغې سوالي په شان کې دی هغه ورته وی زه حقه سوالي یم چې تا چې کوم دی نو ما له ډوډۍ نه وراکړ نو الله جل جلاله هغه سوالي چې اولنی سوالي و خیر یې غوښته هغه یې باچا جوړ د هغې هغه ښځه د هغې ښځه جوړه کړه او اولنی باچا هغه چې کوم دی نو د هغه در ته ودرول دا د الله جل جلاله نظام دی پن کې خبره ختمه دا الله جل جلاله نظام داسې دی موږ د دغې رونو سره خدمت د هغې خدمت وکړو په موږ باندې نه راغل موږ ته احساس نشته دی که په موږ راغلی الله دې نه راولي بیا به هله احساس پیدا کېږي د هغې نه مخکې چې الله جل جلاله زموږ امتحان واخلي د دغې دوو کارونو یو چې کوم دی نو استغفار په خپلو نعمتونو باندې شکر او بل دا چې صدقه ورکړو حضور مبارک صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای الصدقه تطفئ غضب الرب د الله جل جلاله غصه هغه په یو څیز باندې کمیږي هغه مړه کېږي هغه چې کومه ده نو صدقه ده د دغه وروڼو سره امداد وکړو یا دلته په دې معاشره کې زموږ سره کوم وروڼه دي وره دا باران وریږي بعضې خلک زموږ داسې چې هغه صرف د ورځې په دیاړۍ باندې خپل ګزران کوي د
د خپل بچو باران وریږي 3-4-5 ورځې وشوي هغه به چې کم دینو مزدوري د ځان د پاره چې کم دینو نه د بچو د پاره پیدا کړ بل یې حدیث کې راځي تاسو یو وچه کجوره ورکي الله جل جلاله بعضی وخت کې دا چې کم دینو د سرو د غرونو د ثواب عمر چې کم دینو قبل موږ د خپل وس مناسب دا غو سره امداد وکړو دغه پسمندگانو د خلکو د پاره خصوصي دعاګانو وکړو او د الله جل جلاله په در کې د خپل ګناهونو د توبې سوال وکړو واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين